أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنا أو كچري بشك منغا كتبنا عليهم فرسكري منغا پدي باندي اندا خبرا اقتلوا انفسكم چتاسو قتل کے زانو نخپل او اخرجوا یا اوزے تاسو من دیارکم دکور نخپلنا ما فعلوه نبو کڑے دے کار لرا الا قلیل منهم مگر لگو کسانو ددینا ولو انهم فعلوا او کچر بے شک دید کڑے وے ما یوعظونا آچ دیتا نصیحت کولشی بھی پائی سرا لکان خیر لهم البتہ و بداکار بہتر ددید پارا واشد تثبیتا او زیاد مضبوط ان کے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ او پدا وح کے البتہ ورکڑو منگ دیتا من لدنا دخپل طرفنا اجر عظیما اجر ډیر لوی ولهدیناهم او البته موږ به هدایت کړو دیتا صراطا مستقیما د لارې نیغې. مخکې آیتونو کې د منافقانو ذکر وشو چې منافقان هغه خلک دی چې د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې راضي کېږي نه. کچره فرض کدی تر دینه د سخت حکم وشو دا صرف فیصله کولو کر دینه سخت حکم فرض کراغه چې تاسو خپل کورونه پریږدئ هجرت وکئ او یاد الله په لاره کې وځئ جهاد وکئ چې په جهاد کې عام طور قتل کېدلي شهادتونه وي د منافقانو به دا کار نو کړی دی باندې جهاد لوتی او نه به دی هجرتونه کړی وي. هجرت کول ګران حکم دی او دارنګ جهاد کول دا اینم زیات ګران حکم دی. منافقانو دون آسان کارو نکړی شو د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې خوشاله او راضي نشو نو کدی تر دینه سخت حکم ملو شو نو دی په پای باندې عمل څنګه وکي. قرآن وی عمل وکړو لیکن ډیر لږو کسانو کسه مخلص کسان پکې فرض کوو هغه ایمان ناوړی وي ناغي خو په دې باندې عمل کړو لیکن اکثر منافقین په دې باندې عمل نو کړي. یا قرآن کریم وی په دې نیکو اعمال باندې عمل کولو کې فایده ردی ده د منافقانو فایده و پکې کدی په عمل کړو مونږ ته مضبوطواله ورکړو په دین باندې کلکواله بم ورکړو استقامت بم ورکړو او مونږ ته په دین کې سمجھ ورکړو د هدایت لارې و ته مونږ آسان کړي په دین باندې چلیدل او په دین باندې تل به مونږ دې ته آسان کړي وو او مونږ به ته ډېر لوی اجر ورکړو د آخرت په اعتبار سره. ولو انا كتبنا عليهم بیگا آیت کې مونږ واقع بیان کړی و د زبیر رضی الله تعالی عنہ د انصاری چې ردی جګړه و د اوبو په نمبر باندې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ او د انصاری نمبر ورپسې و او دیران نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام اول د دې منځ کې صلح وکړه چیرې زبیر رضی الله عنه به ول خپل پټي وبکی او بیا به وبو انصاری ته پریزي خو انصاری په دې باندې خفه شو هغه دا وایي چې دا منصفانه فیصله ونه شوه دې کې گویا کې نبی علیہ السلام د خپل رشتې خیال وساتو ځکه چې زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی نو دې کې د ترورې خیال وساتو نو ځکه د زبیر رضی الله عنه په حق کې فیصله وکړه او بیا نبی علیہ السلام غصه شو په دې خبره او به د انصاف مطابق فیصله دا وکړه
چې چونکې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ دی، نو زبیر رضی الله عنہ ته خپل پټي پوره وبکه صحیح چې څونه وبکول شي هغه مری وبکه، او که بیا څه اوبه پاتې شي نو ټیک ته انصاري ته پرېږده، او که پاتې نه شي دا د خپل نصیب دی. خیر دا فیصله چې وشوه کله دی راووتلو، دا انصاري صحابي چې دا منافق نه دی، دا خو کلک مؤمن مسلمان دی. د در نومونو باره کې اقوال راغلي دي چې دا ثعلبه بن حاطب یا حاطب بن ابي بلتغه او یا دا چې ثابت بن قیس بن شماس رضی الله تعالی عنہ. بهر حال دی چې کله د نبی علیہ السلام د مجلس نه راووتلو نو لاره کې یو یهودي ولاړو. هغه یهودي را دې واقع نه خبر شو چې دا شان د دوو مؤمنانو مسلمانانو منځ کې مسله وه، او دی نبی علیہ السلام له لاړو. نو د انصاري چې دی د نبی علیہ السلام په فیصله باندې خفه شو. یهودي یو تانه ورکړه دی صحابي ته، انصاري صحابي ته، چې تاسو څنګه ځان تکلک مؤمنان وایي، تاسو د خپل پیغمبر په فیصله باندې خوشحاله او راضي نه شوئ. که تاسو ته له دې نه سخت حکم میلو شو، که تاسو ته زموږ په شان حکمونه میلو شو، لکه زموږ بني اسرائیلو ته ویل شو چې د خپل کورونو نه به ووځئ او دارنګې خپل ځان به وجنئ. هغه چې کومو خلکو د سخي بندګي کړې وه او هغې ته ویل شو چې تاسو توبه بالا یې قبلېږي چې تاسو خپل ځان قتل کړئ او یو بل قتل کړئ، او بیا اویا زره کسان چې ونه هغوی قتل شوي په هغه ورځ باندې، او بیا توبه قبوله شوه. نو دغه یهودي دې صحابو ته ووایي که تاسو ته زموږ په شان حکم میلو شو، وي تاسو په هغې باندې څنګه عمل کوئ؟ نو الله تعالی آیتونه نازل کړو، او آیتونو کې خطاب منافقانو ته وکړو چې که دې منافقانو ته لږ سخت حکم راغی نو دوی پې عمل ونه کړي، او که کښې نو ډېر کم کسان به کړي چې کوم په دې کې مخلص مؤمنان وي. آیت کې او دغه صحابي ته انصاري ته یا ابل صحابي ته قرآن کریم منافق نه وي. قرآن کریم داسې انداز کې بیان وکړو چې کم منافقان دي نو که هغوی ته یو سخت حکم میلو شي نو هغوی پې عمل ونه کړي. البته چې کم مؤمنان مخلصان مؤمنان دي هغوی پې بلکل عمل کړي به. ولو انا كتبنا علیهم، او کچرې بېشکه مونږه فرض کړی وی. د کتبنا خپله معنا ده لیکل کولو، یعنې کتبنا مونږه لیکلی وی علیهم په دې باندې، او مونږه معنا د فرض نه وکړه، مونږه فرض کړی وی. اصل کې دا لیکل چې دا مضبوطي دا روانیږي نه. خلک وی لیکل مې پې وکړو، څه مطلب خبر مې بلکل کلکه او مضبوطه کړه. خلک وی د کاڼي لکیره ده، یعنې دا روانیږي اوس نه. نو د فرض تم فرض زده کوي چې دا اوس ختمیږي به نه او دا به روانیږي هم نه، او دې کې څه بل څه ګنجایش هم نشته عمل پې خامخا کې. نو ولو انا کتبنا، قرآن کریم د فرض نه په ځای کتبنا وی دا چې کوم خبرې مونږه فرض کړي دي که نه، وی دا داسې وګڼئ چې ګویا کې په لیکل په لږ کاڼي باندې شوي دي او کلک او مضبوط دي. ولو انا کتبنا، او کچرې بېشکه مونږه فرض کړی وي علیهم په دې باندې، په دې منافقانو باندې. یا واقع به د بشر والهلو، هغه بشر او یهودي منځ کې چې کومه واقع راغلې وه چې بشر وی چې فیصله به کعب بن اشرف له وسو، او یهودي وی نبی علیہ السلام ته به وسو، او بیا راله نبی علیہ السلام ته، او نبی علیہ السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه، او بیا منافق ذو عمر رضی الله تعالی عنہ له قرآن وی دا خو صرف یو فیصله وه چې نبی علیہ السلام وکړه، او دی په دې باندې خوشحاله او راضي نه شو. نو که فرض که مونږه دې نه سخت احکامات په دې باندې فرض کړی وی چې هجرت کول دي او جهاد کول دي، نو په هغې به دې عمل بیا څنګه کړو. ان دا خبره اقتلوا انفسکم، قتل کې تاسو ځانونه خپل ځان ووژنئ. نه دا نه چې خودکشي وکئ، مطلب دا دی چې د الله دپاره خپل جان ورکئ، او د الله دپاره جان ورکول دا چې جهاد له وځئ. جهاد کې شهادتونه قوي وي، یقیني وي خامخا، ځکه هغه مجاهد صحیح جهاد کولی شي چې دی د کوره ځي نو دی اهنه بهانه والی،
چې په دې تمه مه اوسېږئ چې بیا به واپس راشم. دا اصل مجاهد دک دی. او چې کوم انسان په دې اراده باندې روان دی، مطلب دی جهاد نه دی روان، دی به ځان بچ کی. او چې کوم مجاهد په دې امید او په دې ارمان ځي چې شهادت به الله پاک راکي راله، بیا به دې د خطرې ځای ته مخکې کېږي به، او دی به کافرانو سره خو د زړه نه به جهاد کې او جنګېږي به. دا اصل مجاهد دی. اقتلوا انفسکم، قتل کې تاسو ځانونه خپلو، لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته حکم شو چې د هغوی نه غلطي وشوه او د توبې قبولیت په دې شکل کې راغی چې خپل ځان به قتلوی به، یعنی یو بل به قتل کوي. او د یو بل قتل کول داسې شو چې ګویا کې خپل ځان قتل کول شو. اصل کې خپل ځان قتل ته پیش کول داسې شو چې ګویا کې تا خپل ځان په خپله باندې قتل کو. دی اسخي بندګي کړې وه. موسی علیه السلام دی ملامت کړو چې دا ډېره غټه غلطي وکړه، دی موږ توبه وباسو. موسی علیه السلام دعا وکړه، الله جل شانو حکم راولېږه چې دی توبه به قبول شي، او د قبولیت دپاره شرط دا دی چې دی به یو بل قتلي به. نو دا قتل کېدل دا به د شهادت یو قسم مرګ شي، یعنې دی به بلکل پاک او صفا آخرت ته به لاړ شي. نو مرګ خو باسم راضي به که نه، خو مرګ یا د تورې په ذریعې سره یا په خپل مرګ باندې، مرګ خو مرګ دی. نو دا مرګ چې دا به د شهادت یو قسم مرګ به شي. نو به دی تیار شو او سپینه وریا زراله او پوره میدان باندې خوره شوه، او دی یو بل چې کوم شروع شو. چې چا بندګي کړې وه هغې خپل سرونه ښکته کړه، چې چا نه وه کړې هغوی د تورې ورته ونیسلې او دی یې قتل کړو. اوس یو سړی چې خپل ځان مرګ ته حواله کړي، قتل ته حواله کړي، نو دا داسې شوه چې ګویا کې د خپل ځان په خپله قتل کو. نو ځکه قرآن کریم اقتلوا انفسکم وي. اوس په دې امت کې داسې حکم نشته یو سړی نه که هر قسم ګناه وشي خو خپل ځان و په خپله نه وجني، دا توبه چې رب دغه شان به الله تعالی قبلي به. دلته مطلب سره اقتلوا انفسکم، جهاد له لړ شئ او په جهاد کې خپل ځان حواله کړئ. څه مطلب و؟ د زړه نه وجنګېږئ نو خامخا تاسو به ته شهادتونه نصیب شي. نو دا جهاد له تللو په لومړني صف کې ودرېدل داسې شوه چې ګویا کې تا خپل ځان په خپله مرګ ته حواله کو، خپل ځان په خپله قتل ته حواله کو. اقتلوا انفسکم، قتل کې تاسو خپل ځانونه. او اخرجوا من دیارکم، یا وځئ تاسو د کورونو خپلو نه. مراد ترې هجرت دی. هجرت مطلب څه دی؟ چې بیا به واپس د خپل کور ته نه راځي. دا د هجرت مطلب دی. د مکې مکرمې نه چې صحابه تلو د هغوی دا خیال نه چې بیا به واپس راځو د خپلو کورونو ته، چې لاړو نو لاړلو، هر څه شاته مکه مکرمه کې پاتې شو او دی خالی لاس مدینې منورې ته لاړلو. او بیا دغه صحابه عمرې له راغلي دي مکې مکرمې ته، خو د اوسېدو په اراده باندې بیا مکې مکرمې ته نه دي راغلي. کومو صحابو چې هجرت کړی دی نه هغوی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره او د حج دپاره راغلي دي، خو بیا واپس خپلو کورونو ته او یا په مکه مکرمه کې د کور اغستو دپاره او یا د اوسېدو دپاره نه دي راغلي. بلکې تر دې چې نبی علیه السلام به عمرې هم راغی نو د عمرې نه بعد به صرف 3 ورځې به ایسارېدو. عمره به چې مکمل شوه یا حج نو 3 ورځې به صرف ایسارو او بیا به سیوا نه ایسارېدو. بیا سې نه چې دا سیوا ایسارېدل چې ته واپسې ونشي هجرت کې. صرف د فتح مکې په موقع باندې چې مکه مکرمه فتح شوه نو نبی علیه السلام د واپسې اراده وکړه، خو هلته کې غزوه حنین وشوه. اصل کې بنو حوازن راجمع شوي او هغوی په نبی علیه السلام او په مسلمانانو د حملې اراده کوله. دلته مکې مکرمې ته خبر راغی چې هغوی راجمع شوي د حملې اراده لري. نبی علیه السلام یې صبر کو، معلومات اخلو چې واقع دی راجمع شوي دي او که نه. نو په دې چر کې 19 ورځې تېرې شوې مکه مکرمه کې، او 19 دن بعد چې کله خبر یقیني شوه چې واقع هغوی 4000 کسان ناجمع کړي د حملې اراده لري، بیا نبی علیه السلام هلته بیا لاړو. نو دا 19 ورځې نبی علیه السلام صرف تېرې کړي دي د فتح مکې نه بعدو. ورنه دین علاوه نبی علیه السلام د حج او د عمرې نه بعد نبی علیه السلام صرف 3 ورځې ایثار شوی دی
او دې نه سوا نه دي ایثار شوي. او سعد ابن خاله رضی الله تعالی عنہ چې و دا یو صحابي دی او مهاجر دی، دی مکې مکرمې ته راغلی نو هلته بیا وفات شو. د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر د افسوس اظهار وکړو. دی وفرمایلو چې کاش چې سعد رضی الله عنه مکه مکرمه کې نه وي وفات شوی، ځکه دا مهاجر دی نو کاش چې دی په مکه مکرمه کې نه وفات شوی دی بلکې دی مدینه منوره کې وفات شوی ډېره به ښه وه. دونه پورې نو هجرت وی دی ته چې یو سړی خپل کور او خپل کلی مکمل پریزي او بیا ستا د واپس راتلو اراده نی، دې ته هجرت وایي او دا ډېر ګران کار دی. نو منافقانو ته به دا کار ډېر زیات ګرانو، دی به چرې هجرت نو کړی. او منافقانو پرده دا دی کراله چې دی مدینه منوره کې وو او هجرت خو د مکې مکرمې نه مدینې ته و، خو د مدینې نه د هجرت حکم نه و. ځکه نبی علیه السلام د مدینې منورې هجرت نه دی کړی چېته. دا خو که دا منافقان فرض که مکه مکرمه کې وی که نه بیا به دې ته پته لګي چې اوهو هجرت هم نشو کولی او منافقت هم ښکاره کېږي. نو په دې باندې پرده دې دی کراله چې دې مدینه منوره کې وو او د مدینې نه د هجرت حکم شوی نه دی، نو دا کار هم دې نه دی کړی. ځکه چې هجرت حکمونه خو که فرض که په دې باندې هجرت فرض شوی د مدینې منورې نه نو دې منافقانو په دې باندې عمل نه کړی. او صحابه خو ځکه عمل کړی دی چې دا څومره مهاجرین صحابه دي هغې ټول د مکې مکرمې نه راغلي دي مدینې منورې ته. او اخرجوا یاوځئ تاسو من دیارکم د کورونو خپلو نه، یعنې هجرت وکئ تاسو. او دا بني اسرائیلو هم کړو. بني اسرائیلو د مصر نه هجرت وکړو، خپل علاقو ته لاړو، کنعان ته او ملک شام ته. فرعون د دینه غلامان جوړ کړي وو، موسی علیه السلام دی آزاد کړو او دی ته حکم وشو چې تاسو شوی د مصر نه ځئ ملک شام ته لاړ شئ. نو بني اسرائیل ملک شام ته لاړلو د موسی علیه السلام په نگرانۍ کې. ما فعلوه نه به وکړی دا کارو الا قلیل منهم مگر ډېر لږو کسانو د دینه. دې کې چې کوم مخلص مؤمنان دي هغې خو به دا کار کړو خو اکثریت به دا کار نو کړی. آیت نه یو بله خبره معلومه شوه چې عام طور د کار خلک دا کمی، بیکار خلک ډیری، خو د کار خلک دا په هر زمانه کې دا کم وي، کمیابي نایاب نی خو کمیابي اصل کې. سوچه خلک او مخلص مؤمنان او کامل مؤمنان دا په هر دور کې دا کمی او دا نور خلک په هر دور کې دا ډیری. دغه قرآن ما فعلوه الا قلیل منهم، قرآن کریم چې نور ځینو کې ذکر کوي واکثرهم وی اکثر پدی کې فاسقان دي او اکثر پدی کې ناشکر دي او اکثر پدی کې داسي. نو اکثریت چې دی دا خراب خلقی او د کار خلق دا همیشه دا کم وي. نو قرآن اکثریت ته نه ګوري، قرآن کریم او شریعت هغه خلکو ته ګوري چې هغې سوچوي، خالص وي او د کار خلقی. ما فعلوه الا قلیل منهم. نبی علیہ السلام فرمائی وی الناس کمئة الابل لا تجد فیہم راحلتن. وی خلق چې دی کنه وی د خلکو مثال د هغه سل اوښانو دی چې سل اوښان په یو میدان کې ولاړ دي خو د سورلی پکې یو قابل نه دی. نو په داسې سل اوښانو به څه کوي بیا چې یو پکې د کار نشته چې سورلي پې ته وکړي، نو په داسې سل اوښانو څه کوي خو ساتلي دي هسې نو. وی دارنګ مثال د خلکو هم دی، کپړې به ډېرې زیاتې چې شمار یې خو د کار خلک پکې بیا نی بیا او کوي نو ډېر زیات کم یي. نو اصل کار والا خلک په کار دی، تش په کپړو باندې به څه کوي. نن د مسلمانانو ګنتي که شروع کړي نو څه کم 2 اربدي خو د کار خلک پکې بیا ډېر زیات کم دي. ما فعلوه الا قلیل منهم. کله چې د آیتونه نازل شو نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایلو یہ لو امرتنی ان اقتل نفسی لفعلتو. او بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمای نبی علیہ السلام کتا سما ته حکم کو چې د خپل ځان قتل کا نو اوس په د خپل ځان قتل کما. او یو روایت کې دا سیدی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی چې د خپل ځان او خپل اهل او عیال به ټول قربان کما
کده الله تعالی ما ته حکم وکړو یعنی ان اقتلوا انفسکم د دی وی نبی علیہ السلام فرمایلو صدقت یا ابا بکرین اے ابو بکر ته بالکل رښاوي یا صرف داخلي خبرې نه کې د زړه کې مستاده خبره ده ک الله تعالی اوس حکم را لګو چې خپل ځان قتل کې زه بالکل تیاری خپل ځان به قتل کم د الله د پاره او د الله د پیغمبر د پاره دارنګ نبی علیہ السلام عبد الله بن رواحه رضی الله عنه بارکی موي روایت کې دی چې کله آیت نازل شو نبی علیہ السلام عبد الله بن رواحه رضی الله عنه طرف ته اشاره وکړه داسې مهامه ناستو ولو ان الله كتب ذلك لكان هذا من اولئک القلیل وک الله حکم کړی وي چې خپل ځان قتل کې نو عبد الله بن رواحه هم خپل ځان قتل کړو اندازه ولګوي چې پیغمبر د یو سړي باره کې داسې وي دا وسونه لوی ایمانی چې پیغمبر دی او سړي د ایمان گواهیو کې چې دی به د الله د پر خپل ځان قتل کی دا پیغمبر کې چاپلوسی او خوشامدی نه پیغمبر د چا بیجا تعریفونه نه کی حقایق بیانی دا د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د کمال ایمان علامت ده دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبد الله ابن ام مسعود رضی الله عنه بارکی موي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دته ابن ام عبد وی د بارکم نبی علیہ السلام فرمایلو وی لو نزلتو کدا حکم راغلی وی کان منهم د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هم دغه لګو کسان نو چې دبم خپل ځان قتل کړو او دارنګي حسن بصری رحمت الله علیه وی چې کله آیت نازل شو نو په صحابو کې صحابو دا وی چې لو فعل ربنا لفعلنا کله تعالی مو دا حکم را لګلی وی مونږ به بالکل غاړه خو مونږ خپل ځان قتل کړو د الله د پاره او د الله د رسول د پاره اور دې اظهار چې دی مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ د بدر په موقع باندې کړي مو کله چې صحابه د بدر میدان ترالو او کافران مخامخ شو کافران 1000 صحابه 313 نبی علیہ السلام سره غم داو چې ما انصار سره دا وعده کړی و انصار ما سره وعده کړی دا چې موږ بستا مدد کو په مدینه منوره کې دنه او د بدر میدان د مدینې نه بار دی نبی علیہ السلام سره غم داو کچره اوس انصار وی چې حضور مونږ خو تاسو سره وعده او لوس کړی دی خو مونږ خو د مدینې منورې کړی او د بدر میدان خو د مدینې نه بار دی نمون په خپل وعده باندې قائم چې موږ بستا حفاظت کو هم مدینه کې دن نه به کو دلته موږ استا ذمہ داری نه داغستې او دې کې 240 صحابه د انصارو او دا باقی مهاجرینو نبی علیہ السلام سره غم دا واسطه نه کدا انصار واپس شي نو دیو حق بجانبم دی نو نبی علیہ السلام مشوره کوي چې سوکو او اشاره انصار طرف ته نو مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسې دو او یو ناشنا خطبه وی کمالی او دا وی حضور تاسو مونږ طرف ته اشاره کوي ناغه دا وی حضور اوس حکم وکا چې مونږ د خپل اسونه په سمندر باندې داخل کو داخلو یا مونږه ته مونږ ته اوس حکم وکا چې څنګه اکشان به مونږه کو یعنی مونږه تانه مخکې روان یو نو صحابو داسې کړیم دي چې هغه د نبی علیہ السلام د پر خپل جانم ور کړی دی د بدر میدان کې د احد په میدان کې د څومره صحابه چې شهیدان شي ولې او نبی علیہ السلام د پاره ارس کړی دي واش ولو انهم فعلوا او کچې بشک دی کړي وي ما یعزون اچ دیتا نصیحت کولی شي ځان قتل کولو هجرت کول هډیر ګران کار دی دادی ته چې عام خبرو حکم کیږي په دې باندې دی عملو کې دام غټه خبره ده چې کم د نصیحت خبرې دی تکیږي ولو انهم فعلوا او کچره بشک دی کړي وي ما یعزون اچ دیتا نصیحت کولی شي به پای سره او نصیحت د دې چې پیغمبر تابعداري وکړي لکان خیر لهم البته بداکار ډیر بهتر د دې لپاره د دنیا په اعتبار سره مخلص صحابه به ګرځیدلو د پیغمبر جان نثار ملګری به ګرځیدلو کچې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحیح معنی کې تابعداري کړې وي واشد تثبیتا او ډیر زیات بو اشد اسم تبذیل ډیر زیات تثبیتن پکلکون کې او مضبوطون کې بو
دی به ډېر کلک او مضبوط شوي به وو. څه مطلب زړونو کې به استقامت راغلو، په زړونو کې به ایمان مضبوط شوی او کلک شوی به وو. دا نیک اعمال چې دي دا د انسان زړه مضبوطي، د منافق زړه هر ټایم په یره کې وي او د مؤمن مسلمان زړه هر ټایم کلک او مضبوط او استقامت والا وي. اشد تثبیت او ډېر زیات به مضبوطونکي او کلکونکي. نبی علیہ السلام فرمایلو وان من امتی لرجالا، زما په امت کې داسې خلک هم شته الایمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسي، چې د هغوی په زړونو کې د ایمان داسې کلک دی لکه مضبوط غرونه چې څنګه په ځمکه باندې کلک ولاړ وي، دکرنګه دی په زړونو کې ایمان د غر په شانتې کلک ولاړ دی. واشد تثبیت او ډېر زیات به کلکونکي او مضبوطونکي ردي ایمان لره. واذا لاتیناهم، او په دا وخت کې البته ورکړو به موږ دیتا من لدنا د خپل جانب نه اجر عظیما ډېر لوی اجر، آخرت کې به موږ ډېر لوی اجر ورکړو. دی وخت کې کله تمامي دنیا مسلمانان راجمع شي او تمامي دنیا مالونه د الله په لاره کې صدقه کې ولګي، د یو صحابي د یو کجوري صدقې ته نه رسي. که موږ دا ټوله زندګي د الله په لاره کې ولګو د صحابي د یوې ورځې جهاد ته نه رسي. که موږ دا ټوله زندګي په یو سجده کې الله ته تېره کړو د صحابي 2 رکعاتو نفلو ته نه رسي. د هغې اجر دونه سیوا دی. که موږ ځان له لږ ستړي کړلو نو زموږ اجر شته، خو د صحابي اجر ته نشو رسېدی. هغې له چې الله تعالی کوم ډېر لوی اجر ورکړی دی هغه موږ نشو حاصلولی. ولهدیناهم، البته ورکړی به موږ هدایت به کړو موږ دیتا صراطا مستقیما د لارې نیغې. هدایت خو ورته شوی دی، د هدایت لارې به ورته موږ کلو کړی وي، د دین سمج به ورته موږ ورکړو، ناشنا علوم به ورته موږ ورکړو. ولهدیناهم، البته هدایت به کړو موږ دیتا صراطا مستقیما د لارې نیغې. د ایمان نه بعد الله تعالی بیا انسان باندې ناشنا د دین او د سمج لارې کولو کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، انس رضی اللہ عنہ دا روایت را نقل کی، بمن عمل بما علم، یو سړی چې په خپل علم باندې عمل وکړو، هر چا الله تعالی سره علم ورکړی. دنیا کې داسې مکمل 100% جاهل څوک هم نشته، هر چا سره علم شته دی. نن سبا خو علم بیا ډېر زیات دی. نن سبا خو یو عام مسلمان ته په صبر باندې چې په صبر راته یو حدیث ووایه، په صبر به ته دونه خبرې وکړي دونه چې به تعلم نه درځي. د مونځ فضایل به ته بیان کړي، د روژې فضایل به ته بیان کړي، هر چا سره علم شته دی څه نه څه. نبی علیه السلام فرمایي یو سړی په خپل علم باندې عمل وکړي نو اورثه الله، الله به دله په میراث کې ورکړي علم ما لم یعلم، هغه علم چې دته به نه معلومه. الله به له نور علم ورکړي. په علم باندې عمل کولو سره الله تعالی په انسان باندې نور لارې کولو کی، ناشنا علوم و خزانه الله تعالی ته حواله کی. صراط مستقیمه، لار برابر او لار سیده. او کچې بهشکه مونږه فرض کړی په دې باندې دا خبره چې قتل کې خپل ځانونه یا وځي تاسو د کورونو خپلونه نه به وکړی دی کار مګر ډېر لږ دینه. او کچې بهشکه دې کړی وي هغه چې دې ته نصیحت کولی شي په سره، البته به دا کار ډېر بهتر دی دپاره او ډېر زیات به کلکونکي د ایمان د دي. او په دا وخت کې البته ورکړی به مونږ دې ته د خپل طرف نه ډېر لوی اجر او هماها هدایت به کړو مونږ دې ته د لارې نیغې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول، او څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی او د پیغمبر، فاولئک پس دا کسان چې دي مع الذین
هغه خلکو سره به وي انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم په هغې باندې من النبیین د انبیاء کرام علیهم السلام نه والصدیقین او د صدیقینو نه والشهداء او د شهیدانو نه والصالحین او د نیکانو خلکو نه وحسن او ښایسته دی اولئک دا کسان رفیقا په ملګرتیا کې ذلک الفضل دا مهربانی دا من الله د الله تعالی د طرفنا وکفا بالله او کافی دی الله تعالی علیما ډیر پوهیدونکی. مخکې تقریبا د یو رکوع نه د منافقانو ذکر شروع په دې ځای باندې به خبره ختم شي او د دې نه بعد به د جهاد فی سبیل الله ذکر شروع کیږي. د دو آیتونو کې یو قانوني کلی بیانی چې څوک هم په حقیقي معنو کې د الله تعالی او د پیغمبر تابعداري کې اطاعت کې په ټولو خبرو کې نو د خلکو تبا اجر ملاويږي. دا خلک به سبا قیامت کې انبیاء کرام علیهم السلام سره صدیقین سره شهدا سره او نیکانو خلکو سره به یوځای وي او دا ډیر ښکلې ملګرتیا ده. چاته چې د انبیاء کرام علیهم السلام یا د صدیقینو یا د شهداو یا د صالحینو مجلس ملو شو ناسته ورته ملو شوه دا ډیر ښکلې مجلس دی او ډیر ښکلې ملګري دي او ډیر ښکلې وخت به دې سره یو ځای تېرېږي. جنت ډیر ښکلی ځای دی د جنت نعمتونه ډیر ښکلي دي خو دا نه چې جنت کې داسې خلکو رفاقت او ملګرتیا وي نو دا د جنت هغه مزې به دوباله کي. که جنت کې خواهشات او مزې ډېرې زیاتې وي لیکن داسې ښکلي همنشینان تا سره ني نو هغه مزه به نه وه چې کوم دې سره یو ځای ده. قرآن کریم وی دا د الله تعالی فضل دی مهرباني ده دا انسان ته په خپل عمل نه ملاویږي دا به د الله تعالی فضل او مهرباني به وي چې چاته دا میلو شي. په سورې فاتحه کې قرآن کریم دا ویلو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. هلته موږ ته قرآن تعلیم را کړو چې دا هدایت سوالو کې د الله نه چې خدای موږ په هدایت باندې کلک کې د نیغه لاره موږ ته وښیي. وایي د کومو خلکو نیغه لاره چې هغه الله په انعام کړو په کومو خلکو چې الله تعالی انعام کړو د دغه خلکو نیغه لاره موږ ته نصیب کړي. دغه انعام کړی شوي خلکو بیان په دې آیت مبارکه کې دی چې الله په چا باندې انعام کړی نو هغه څلور قسمه خلک دي چې هغه انبیاء کرام او صدیقین او شهدا او صالحین دي. آیت کې یو ترغیب دی او تعلیم دی. کتم دا غواړي چې زره په دې خلکو کې شامل شمه او دې سره د یو ځای شمه نو بیا د دې خلکو دې خلکو اتباع شروع کا د الله تابعداري وکړه د پیغمبر په صحیح معنو کې تابعداري وکړه چې مړ شي د سبا قیامت کې به دې نیکانو خلکو سره به یو ځای او الله دې نه کړي او بیا دې نه کړي. که د الله او د پیغمبر صحیح معنو کې تابعداري ونه کړه بیا چې د دې مقابله کې کم خلک د فرعون او نمرود او ابو جهل او د دې چې کوم مقابله کې وو بیا به ګوره ستا حشر ای سره به کېږي. ومن یطع الله والرسول آیت مبارکه شان نزول کې ګڼ واقعات دي. د نبی علیہ السلام یو غلام او ثوبان رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام آزاد کرده غلام دی. نو دی یو پیر نبی علیہ السلام وکتو چې رنگ یې زیړ دی بدن یې کمزور دی او په یو غم کې مبتلا دی. نبی علیہ السلام ته نه تپوس وکړو چې ولې بیماری څه درد او تکلیف تیره ته چې رنگ دې زیړ زیړ کېږي او بدن دې کمزوري کېږي. دوی نه جي څه بیماری او څه تکلیف خو راته نشته نو بیا ولې کمزوري. نو دوی چې ما ته یو فکر لګېدلی دی هغه فکر دا دی چې په دنیا کې مونږ تا ته وګورو د مونږ سترګې یخې شي مونږ به د خپل وخت تېرېږي د پیغمبر په زیارت باندې او د پیغمبر په ملاقات باندې د مونږ ورځې شپې ښکلې تېرېږي. ما سره غم دا دی
چې کچېرې زه جنت ته لاړم نو زه به چې تحقته جنت کې به یم او ته نبی او بیا په انبیاء کرامو کې بیا لوی شان والا نبی ستا درجه به ډېره زیاته اوچته وي نو په جنت کې به زه تا څنګه وینم او تا سره به ملاقات څنګه کېږي بیا چې زه ډېر ښکته یم او تاسو ډېر زیات بره یې نو هلته به ملاقات څنګه کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش شو او الله تعالی د آیت نازل کو او دې کې یو لویه تسلي میلو شوه چې چا د الله او د الله رسول تابعداري کړې ده نو دې به سبا جنت کې هغې سره به یو ځای وي د هغې ملاقاتونه او د هغې زیارتونه به ورته نصیب کېږي به دا غم دی نه کې چې ګنې زه به ډېر ښکته یم او نبي علیه السلام بره دی نو ګنې ملاقات او زیارت به نه کېږي. دارنګې نور هم واقعات مخې ته راغلي دي. یو انصاري راغی هغه هم دغه شان تپوس وکړو چېرې جي که موږ جنت ته لاړو نو زموږ درجه به ښکته وي او ستاسو درجه به اوچته وي نو تاسو سره به ملاقات څنګه کېږي. د دې ټولو جواب کې الله تعالی فرمایي چې تاسو صحیح معنو کې د الله او د الله رسول تابعداري وکړئ نو تاسو به سبا قیامت کې هم دې نیکانو خلکو سره به یو ځای یې. ومن یطع الله والرسول او څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د رسولو قرآن کریم منوي که هر څوک دی په هره زمانه کې دی دا نه چې صرف نبی علیه السلام په ژوندانه لیدلی دی نو ګنې هغه دا مرتبه حاصلولی شي او که د نبی علیه السلام نه بعد راغی نو ګنې دا مرتبه نشي حاصلولی. که هر څوک په هره زمانه کې دی او که هر یو رنګ او هر یو نسل والا دی او چې هغه د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه الله احکامات یې ومنل دا د الله تعالی تابعداري ده د پیغمبر خبرې ومنلې دا د پیغمبر تابعداري ده د کبیره ګناهونه ځان ساتي او فرایض او واجبات پوره کړي نو دا انسان چې دی فاولئک مع الذین پس دا کسان چې دي مع الذین هغه خلکو سره به وي انعم الله علیهم چې الله انعام کړی دی په هغې باندې د الله تعالی انعام او فضل په هغې باندې شوی دی نو دا سړی به هم دغه خلکو سره به وي او د هغه مطلب دا نه دی چې هغه سره به یو ځای یو شان په جنت کې به وي ځکه د نبي درجه خو ډېره زیاته اوچته ده د صدیق درجه خو ډېره زیاته اوچته ده. مطلب دا دی چې دا سړی کله ملاقات غواړي چې زه نبي سره ملاقات وکړم نبی علیه السلام سره یا صدیق سره د ملاقات وکړم یا شهید سره یا صالح سره د ملاقات به ممکنی ملاقات به ورته نصیب کېږي به. یا مطلب دا دی چې د دې چې په کوم جنت کې هر انسان به د خپلو اعمالو مطابق جنت به هغه ته میلو شي. جنت کې بیا مراتب دي جنت خو جنت دی خو بیا جنت کې دننه بیا مراتب دي درجات دي د چا درجه به یو شان یا چا درجه بل شانتي وي نو دی خو په خپله درجه کې به وي هلته به اوسېږي خو د هغه ځای نه به یو کړکۍ کلوي او که دی پیغمبر لیدل غواړي او که دی یو صدیق لیدل غواړي او که یو بل انسان لیدل غواړي نو دی به لیدی شي او که دی دا خواهش ظاهر کړي چې زه پلانکي سره ملاقات کول غواړم نو ملاقات به ممکن وي د سکون حاصلول دپاره د قرار حاصلول دپاره د ملاقات دپاره د زیارت دپاره به چې کله هم دی غواړي نو ملاقات به ممکن وي. او دا معنی نه ده چې ګنې دی به نبي سره یو ځای خوا کې په جنت کې به اوسېږي ځکه د نبي درجه ډېره زیاته اوچته رتبه شان درجه بني ملاقاتونه به ممکني زیارتونه به کېږي. انعم الله علیهم الله انعام کړی دی علیهم په هغې باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا بیان دی چې د الله تعالی انعام په چا باندې کړی دی نو هغې کې لومبني د پیغمبران دي. نبیین جمع د نبی ده او نبی او ډېره لویه مرتبه د نبوتو چې دا انسان په کسب باندې نشي حاصلولی که ته ډېر محنت وکړې که ډېر کوشش وکړې که ډېر عبادت وکړې او که ډېر زیات دعاګانې وکړې او که ډېر زیات وغواړې نو دا ستا په دعاګانو ستا په عبادت او ستا محنت او ریاضت او په کوششونو باندې نه ده دا محض د الله فضل دی الله تعالی د دې انتخاب کی الله جل شانو بس پوهیږي چې چاته نبوت ورکول پکار دی او څوک د نبوت مستحق دی. نبی ته په خپل هم پته نه چې زه به نبي جوړېږم
دا خو د الله تعالی یو فضل دی او انتخاب دی چې الله جل شانو پیغمبران جوړ کړي دي. الله جل شانو په دې تمام انسانانو باندې نظر واچو، د آدم علیه السلام نوالی تر اخرنی انسان پورې، او په دې ټولو کې الله تعالی د انبیاء کرام علیهم السلام انتخاب وکړو. نو هغه وخت کې نبی تم پته نه چې زه به نبی جوړېږم، او نه نبی د چا دپاره وایي چې پلانکې نبی کا. ټیک ته موسی علیه السلام دعا کړې ده د هارون علیه السلام باره کې، لیکن هغه د الله تعالی په علم کې د مخکې نه وه چې هارون علیه السلام به نبی جوړېږي، او په ظاهره کې د موسی علیه السلام یو قسم دعا یو سبب وګرځېدو. نو د نبوت مرتبه چې ده دا یو سړی په خپل چاهت باندې، په خپل خواهش باندې او په خپلو دعاګانو په ریاضتونو محنتونو باندې نشي حاصلولی. دا امیه ابن ابي صلت چې و دا مکه مکرمه کې و، او د مکې مکرمې نه بار اوسېدو، او دې شروع کې ډېر نیک و، لوی شاعر هم دی، او دته د پیغمبر علیه السلام باره کې معلوماتو چې آخري نبی به راځي او مکه مکرمه کې به وي. نو د خپل ځان نیک اعمال به کولو، او خیال دا و چې هغه نبی به زه جوړ شم. نو دا خو انسان په دې اراده باندې چې کنه زه به نبی جوړېږم ځان نیک کا، اخو شیطان هم ځان نیک کو چې ما ته به خلافت میلو شي، زه به خلیفه شم. دا خو انسان په دې خبرو نه کېږي. اخو د الله تعالی فضل دی چې په چا باندې وشي بس هغه باندې وشي. چې نبی علیہ السلام الله تعالی نبوت ورکو، نو امیه بن ابي صلت ایمان رو نړو، ځکه د په تمامو خوبونو باندې امیدونو باندې وبوړې دی. د خو نبی به زه جوړېږم، خو جوړ نه شو. نو په کار خدای چې راشه د نبی تابعدار شه، د نبی باندې ایمان نه وړه چې څه مقام و مرتبه ته میلو شي، او قسمت کې نو ایمان یې رانړو. نبوت چې دی دا انسان په خپل مرضی باندې نشي کولی، او نه په خپله دعوه کولی شي. او کم انسان چې د خپل ځان نه دعوه وکړه دا کذاب او دروغجن دی. د نبی علیه السلام نه بعدو که چام د نبوت دعوه وکړه نو دا کذاب او دروغجن دی. نبی علیہ السلام دا فرمائی 30 کذابون، دما په امت کې به 30 کسان دروغجن برازي دروغجنو چاہی و په دروغ د نبوت دعوه کی. او نبی علیہ السلام فرمائی لا نبی بعدی، زمان بعد بل نبی ګورې نشتا، اخري نبی مزیما. نو من النبیین د پیغمبرانو، نو نبی ته الله تعالی نبوت ورکړي وي. د نبوت درجه څوک هم نشي حاصلولی، او د نبی مقام ته څوک نشي رسېدی. لکه نبوت یو ډیګري ده، یو درجه ده چې هغې ته بل انسان نشي رسېدی. من النبیین د پیغمبرانو نه، والصدیقین او د صدیقینو نه. صدیقین جمع د صدیق ته، دا مبالغه را په صدق کې ډېر زیات رښتینی. عربی کې د مبالغې دپاره الفاظ دي، لکه عربي سکیرو، نو سکیر هغه انسان دی چې ډېره زیاته نشه کی، او شریبو هغه انسان ته چې هغه ډېر زیات شراب څکي. خمیر هم هغه چاته چې هغه ډېر زیات خمر او شراب څکي، نه ته خمیر وایي. نو صدیق ډېر زیات رښتینی انسان ته وي. صدیق هغه انسان ته وي چې هغه د نبی تابعداریو کې بغیر د سوچ او سمجھ نه، او بغیر د مشورې نه، او بغیر د تردد او د فکر نه، بس د نبی خبرې چې څنګه اورېده فوراً یې ومنله، فوراً یې د هغه تصدیق وکړو، فوراً یې هغه باندې ایمان نوړو، او د هغه نه د دلیل او د معجزې مطالبه ونه کړه، نو دې ته صدیق وایي. او دا ټولې خبرې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې موجود وي. دغه خپل نوم عبدالله دی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنہ خپل نوم عبدالله دی، او د پلار نوم عثمان دی. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې مشهور دی. دته چې نبی علیہ السلام څنګه دعوت ورکو، نبی علیہ السلام فرمایي ما چې د ابوبکر صدیق نه علاوه هر چاته دعوت ورکړی دی، نه څه سوچ کړی دی، او یا د پیغمبر نه د دلیل مطالبه کړې ده، د معجزې مطالبه کړې ده، خو صرف ابوبکر
چې دته ما څنګه دعوت ورکو نو دنه تردد وکړو، نه شک وکړو، نه تکذیب وکړو، او نه دا وایي چې زه به مشوره وکړم، نه دا وایي چې زه به استخاره وکړم، نه دا وایي چې زه به سوچ او فکر وکړم، ما لږ ټایم راکړه، ځکه مذهب بدلول ډېر ګران کار دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوراً د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصدیق وکړو چې ته حق نبی یې، ځکه ورته صدیق وایي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تصدیق یې وکړو، نو دې ته صدیق وایي. صدیق انسان دی چې د نبی فوراً تصدیق وکړي او د هغه د دلیل او د معجزې مطالبه ونه کړي او نه سوچ او فکر او دارنګې استخارې او د مشورې دپاره ټایم والي، دې ته صدیق وایي. اوس صدیق یو مرتبه ده، سر فهرست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نورم صدیقین کې دی شي، نورم په امت کې او په مخکنو امتونو کې کېدی شي، خو لوی انسان د دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نو دا یو مرتبه شوه، یو درجه شوه. د دې درجې د حاصلو دی نو خلک هم کوشش وکړي. امام غزالی رحمت الله علیه وی احیاء العلوم کې چې صدیق انسان دی چې هغه رښتیا وایي، عقیده کې هم رښتینی دی، په اراده کې هم رښتینی وي، په عزم کې هم رښتینی وي، په خبره کې هم رښتینی وي، او په عمل کې هم رښتینی وي، چې د هغه ټول خبرې د ریښه وي، عقیده او نیت او اراده او عزم او خبره او دارنګې په عمل کې چې په دې ټولو خبرو کې رښتینی دی، بیا ته صدیق وایي. والصدیقین او د صدیقینو نه، والشهداء او د شهداؤنا. شهدا جمع د شهید ده. شهید هغه انسان ته وي چې هغه د الله دپاره خپل جان نذرانه ورکړی وي، خپل جان یې قرباني کړی وي، هغې ته شهدا ویل کېږي. او د دې سره فهرست خلکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دي. او د بدر او د احد شهدا دا سره فهرست خلک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد د غر د پاسه ولاړو یو ورځ، وسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړو، وسره عمر فاروق رضی الله عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه. نو د احد د غر په خوځېدو باندې شو، زانګېدو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې د خپل قدم مبارک روبغو، ورته وی احد احد احدا په کلار شه او په سکون باندې شه، فإن علیک نبیا و صدیقا. ستا د پاسه پیغمبر ولاړ دی او ستا د پاسه صدیق ولاړ دی. نو ابوبکر صدیق طرف ته اشاره وکړه، او ستا د پاسه دوه شهیدان ولاړ دي، هغه عمر رضی الله تعالی عنہ او دارنګه عثمان رضی الله عنه طرف ته اشاره وکړه. نو دا ډیګری چې دا د صدیق او دا ډیګری د شهادت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق ته، عمر او عثمان رضی الله عنهما ته ورکړی دا، تاسو باندې شهیدان ولاړ دي. یا علما فرمایي چې دا احد غر ولې زانګېدو، زلزله وه نه زلزله نه وه، خو احد غر د ډېرې خوشحالۍ نه په حرکت کې راغی چې زما د پاسه د کائنات بهترین خلقو د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه داسې مبارکې هستۍ نه مخکې تېرې شوې ده، نه وروستو به راشي، چې نبی علیه السلام ورته کې لوی شخصیت او ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوی مقام والا سړی، او بیا د عمر فاروق او د عثمان رضی الله عنهما ورته کې لوی شخصیات د احد د غر د پاسه راجمع شوي دي. نو احد غر ډېر د خوشحالۍ نه په زانګېدو باندې شو. عمر رضی الله عنه هغه سړی دی چې دل الله تعالی د نبوت استعداد ورکړو. نبی نو، خو نبی کې چې الله تعالی کم استعداد او کم لیاقت اخودی وي، هغه مر استعداد الله تعالی په عمر رضی الله تعالی عنہ کې خودو. د بارک نبی علیہ السلام ویلو لو کان بعدی نبی لکان عمر، کله ما نه بعد بل نبی وي او عمر وو، خو چونکې د ما نه بعد نبی نشته لہذا عمر نبی نشو. نو مطلب د حدیث څه شو؟ او عمر کې الله تعالی د نبوت استعداد او لیاقت اخودره. د دې وجه د عمر رضی الله عنه فیصله بچوي کنه، هغه به قرآن هم دای تایید وکړو. عمر رضی الله عنه به یو خبره وکړه،
او قرآن به اکشان خبر نازل کړه چې ادي چې سوي دا ټیک دي. نو والشهداء او شهیدانو والصالحین او نیکان خلقو. صالحین هغه انسان ته چې هغه د کبیره ګناهونو ځان ساتي او د صغیره نه ځان ساتي او فرایض او واجباتو د هغې ارس اهتمام کی دې ته صالحین وي. اولیاء کرام ته نه مراد دي چې ردی عقیدم صحیح وي عملم صحیح دی ظاهر او باطن دواړه یو بل سره موافق دي دې ته صالحین او نیکان خلق وي. نو دا څلور مرتبه شوي. یو سړی چې نیک اعمال کی او کی نو دی په دې څلورو مرتبو کې یو مرتبې ته ورسي. اول دی عام مؤمن شي، ایمان سره انسان عام مؤمن شي. د ایمان وروړو نه بعد چې نیک اعمال کې ستا مرتبه به ورو سوا کېږي، به مرتبه به سوا کېږي تر دې چې صالحینو کې به داخل شي. صالحینو کې بیا بلا درجات دي، ابرار دي، مقربین دي. بیا ردی نه چې وربره شي د شهداو مرتبې ته به ورسي، دا نه چې وربره شي صدیقینو مرتبې ته به ورسي. نو دا مراتب هر سړی حاصلولی شي، په دې څه پابندي نشته. انسان د نیک اعمال کې د الله تعالی طرف نه مراتب ورته نصیب کېږي. بل دا په یو انسان کې هم جمع کېدی شي. نبی صدیق هم دی او نبی شهید هم کېدی شي او نبی صالح هم وي. هر نبی صالح وي او هر یو نبی هو ټیک ته شهید نه دی، خو چاته الله تعالی د شهادت مرتبه ورکړې وي. زکریا علیه السلام شهید شوی هم دی، یحیی علیه السلام شهید شوی هم دی. په نبی علیه السلام څو پیرې حملې شوي دي، الله تعالی بچ کړی دی. او د زهرو چې کوم حمله په نبی علیه السلام باندې شوې وه، نبی علیه السلام چې وفات کېدو په حل کې د زهرو هغه اثر محسوسو. د نبی علیه السلام تبه وه ډېره زیاته. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه راغی، د نبی علیه السلام د پاسه غټ څادر پروت و، کمبل. نو ابو سعید خدري رضی الله عنه د کمبل د پاسه لاس کېښودو، نو دغه لاس ګرم شو. لاندې د نبی علیه السلام بدن دونه ګرمو چې د پاسه جامې، د جامو د پاسه کمبل، د کمبل د پاسه د ابو سعید خدري رضی الله عنه لاس ګرم شو. نه حضور ستاسو خو ډېر زیات تبه او بخار دی. نبی علیه السلام وی او که نه، وی ستاسو د 2 کسانو عمره بخار یوازې زما وي. چې زمونږ 102 103 بخاري نو بیا خلک پنجابي او انګریزي وایي. بیا نو د نبی علیه السلام تبه او بخار چې و او د دې په ډبل باندې و. او دا بخار او دا تبه چې وه دا اصل کې د زهرو هغه اثرو په مری کې تازه شوی و. د هغې د وجې د نبی علیه السلام سر هم خوږېدو، دا سر یې تړلی و او تبه هم ډېره زیاته وه. نو دا هم یو قسم د شهادت مرتبه او مقام شو چې الله تعالی نبی علیه السلام ته ورکړی دی. نو هر یو نبی دا صالح هم وي او صدیق هم وي. لکه د ابراهیم علیه السلام باره کې قرآن وي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام صدیق هم دی، نبی هم دی. دارنګې یحیی علیه السلام باره کې قرآن وي ومن الصالحین، او دی به د نیکانو خلقو نه وي. وحسن اولئک رفیقا، وحسن او ښایسته دی اولئک دغه خلقو رفیقا په ملګرتیا کې. د دې ملګرتیا چې چاته ملو شوه دا ډېره ښکلې ملګرتیا ده او ډېر ښکلی مجلس دی. ام عماره رضی الله تنها یو صحابیه ده. نبی علیه السلام دې کور ته راغلو، نو دې ورته خوراک کېښودو. نو نبی علیه السلام ته را سره مه خوره که نه، دې ورته د ما روژه ده. نبی علیه السلام خوراک وکړو، ډېر خوشحاله شو. نو دې ورته چې ما ته دعا وکړه چې الله پاک مال ستا په مجلس کې او په جنت کې تا سره خوا کې مال ځای راکړي. نو نبی علیه السلام ورته دعا وکړه چې اللهم اجعلهم رفقائي فی الجنه. اشاره ام عماره رضی الله عنها د دې خاوند او زامن ټول اولاد طرف ته وکړه. وی الله دا ټول زما ملګري وګرځي په جنت کې. دا بیبي وایي چې نبی علیه السلام دا دعا وکړه، دونه خوشحاله شوم. ایمای کړه دینه بعد ما باندې هر قسم غم راغی. یا غم د ما دپاره آسان دی، ځکه ما ته به د نبی علیه السلام رفاقت او ملګرتیا په جنت کې حاصلېږي به. ربیع بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عنہ دی. د به نبی علیه السلام د شپې خدمت کو. یو پیر نبی علیه السلام سره د شپې و. نبی علیه السلام ته اوبه کېښودې او مسواک یې ورته کېښودو. پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله شو
وایه لکه څه غواړئ؟ نو ډېر هوښیارو ویجي اسألک مرافقتک فی الجنه، زه دا غواړم چې په جنت کې تا سره یو ځای یم، ستا رفیق او ستا ملګری یم. نبی علیه السلام نور څه هم شته؟ وی نجم دغه چاهت او دغه خواهش مې دی. نو نبی علیه السلام یې ټیک ته وبشي، خو تم به یو کار کوې چې علیک بکثرت السجود، سجدې به ګورې تم ډېرې کوې. نو تشې سجدې نه دي مرادو، د منځونو اهتمام به کوې، نوافل به کوې، الله ته به ځان نږدې کوې په مونځ سره. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي بنده چې الله ته ډېر زیات نږدې کېږي هغه د سجدې په حالت کې وي. د سجدې په حالت کې گویا کې تا د الله تعالی بغیر د تشبیه نه گویا کې تا د الله تعالی په قدمونو کې سر ایښودلی، نو ته ډېر زیات الله ته نږدې شوې. نبی علیه السلام هم ربیعه رضی الله عنه ته وی چې تم د سجدو اهتمام کوه، د منځونو اهتمام کوه، زه به هم ستا لپاره دعا کوم ستا د ملګرتیا او ماته میلو شي په جنت کې. او نبی علیه السلام یو ناشنا حدیث ویلی دی، وی کم تاجر او کم سوداګرو چې هغه کې دوه خبرې وي، التاجر الصدوق الامین، هغه سوداګر، هغه تاجرو، هغه بزنسمین چې هغه امانتداري او هغه رښتیا وایي. الصدوق الامین رښتیا خبره کوي او امانتداري، کما بیا کې په سودا کې عیب دی نو عیب ښکاره کوي، او دارنګې رښتیا خبره کوي چې د کم ځای هغه بیان کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي مع النبیین و صدیقین و شهدا، دغه بزنسمین او دغه تاجر چې دی دی به سبا قیامت کې انبیاء کرامو سره، صدیقینو سره او شهداو سره به وي. په تجارت او په بازار کې یو سړي دونه لوی مقام حاصلولی شي که انسان د صداقت رښتیاونه او د امانتدارۍ نه کار والي. وحسن اولئک رفیقا، او ښایستري دغه خلکو رفیقا په ملګرتیا کې. ذالک الفضل، دا چې کومه خبره ذکر شوه د دې خلکو د ملګرتیا دا مهرباني دا فضل دی من الله، د الله تعالی طرفنا. یعنې دا نه چې دا د عمل بدله ده، انسان په خپل عمل باندې دونه لوی مقام نشي حاصلولی، دا د الله تعالی په فضل باندې وکیږي. وکفا بالله، او کافی دی الله تعالی علیما ډېر پوهېدونکی. الله هر څوک پیژني چې کم یو د کمې مرتبې د کم یو مقام اهل دی، الله پاک بار چره د هغې مقام او مرتبه به ورکوي به. ځکه الله تعالی ته انسان ظاهر او باطنو دواړه ښه معلوم دي. الله تعالی خلکو قربانۍ معلومې دي چې دا یو څونه قرباني کي، دا بل چې کوم څنګه دی. الله پاک بار چاله دغه د قربانو او دغه د نیت مطابق بغله بدله ورکي. الله دې زموږ د دې خلکو د ملګرتیا نصیب کړي، د انبیاء کرام علیهم السلام او د صدیقینو او د شهدا او د صالحینو د ملګرتیا او مجلسونو الله پاک زموږ هم د ټول نصیب کړي. او څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی د پیغمبر په دا کسان چې دي هغه خلکو سره به وي چې الله انعام کړی دی په هغې باندې د پیغمبرانو د صدیقینو او د شهداو نه د نیکانو خلکو نه. او ښایستري دغه خلک په ملګرتیا کې دا مهرباني طرف د الله تعالی نه، او کافي د الله تعالی ښه پوهېدونکي.